حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې کله الله رب العالمین جنت پیدا کړ او په جنت کې د جنت نعمتونه پیدا کړه، الله رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام ته او فرمایل چې د جنت منظر وګوره، د جنت نعمتونه وینا. حضرت جبرائیل علیہ السلام چې کله جنت او د جنت نعمتونه ولیدل، الله رب العالمین ته تپوس کوي جنت او د جنت نعمتونه څنګه دي؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائی یا الله پاکا د دې جنت او د جنت د نعمتونو په باره کې چې کوم بندګان واوري نو داسې به څوک نه چې هغه جنت حاصل نکي، هغه جنت ته داخل نشي، داسې به هیڅ څوک نه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی الله رب العالمین په دې جنت باندې د عباداتو د مشقتونو صادر خور کو او د جنت د تلو د لار الله پاک د مشقتونو نه او د مجاهدونو او د قربانونو ډک کړه. بیا جبرائیل علیہ السلام ته فرمای چې اوس د جنت منظر وګوره او جنت د حاصلولو چې کوم لار ده، کم مشقتونو مجاهدی دي، د هغه نظاره وکا. جبرائیل علیہ السلام چې کله نظاره وکړه الله رب العالمین ته تپوس کوي، بیا جبرائیل علیہ السلام فرمایي یا الله پاکا دا دون مشقتونو مجاهدی چې مخه تای الا به جنت حاصلېږي، د جنت ته داخلي دل ګران دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي الله رب العالمین جهنم پیدا کو، داغه سزاګانې پیدا کړي او جبرائیل علیہ السلام ته فرمایي د جهنم او د سزاګانو نظاره وګوره. جبرائیل علیہ السلام چې هغه منظر ولید الله رب العالمین ته تپوسو کو. جبرائیل علیہ السلام فرمایي یا الله پاکا د دې جهنم او د دې د عذابونو د سزاګانو باره کې چې څوک واوري یو کس هم جهنم ته نزي، داسې تکلیفونو مصیبتونه دي. الله رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي الله رب العالمین په دې جهنم باندې د خواهشاتو صادر خور کو، د مزو د چرچو او د غفلت او د آزادې زندگی تیرولو د دې صادر خور کو او جهنم والا لار هغه ظاهری د خوشالو د مزو وګرځولا. او بیا جبرائیل علیہ السلام ته فرمای اوس د جهنم نظاره وکا. چې کله جبرائیل علیہ السلام دا نظاره وکړه الله رب العالمین ته تپوسو کو. جبرائیل علیہ السلام فرمای یا الله پاکا د جهنم په لار باندې چې کوم صادر خور شوی دی، کم د خواهش پرسته او د آزادې زندگی دا، الله د جهنم نه بچ کېدل ګران دي. الله جهنم نه بچ کېدل ګران دي. ډېر خلک په جهنم ترازی اب دغه خواهش او دغه اسانتیا او دغه ازادي بلټي او د جهنم خشاک وګرځي. د دې وجنا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمکاره. جهنم دا په خواهشاتو کې پټ کړي شوی دی او جنت دا په مشقتونو کې پټ کړي شوی دی. نو د دنیا په دې ژوندۍ کې مجاهده کې قربانی ورکې مشقت برداشت کې دا د جنت لار ده. او که د خپل خواهش پس رواني د خپل تمناګانو او د خپل ارزوګانو پوره کولو پس لګیای نو دا د جهنم په لار باندې رواني. نو الله رب العالمین جنت او جهنم دوانه پیدا کړی دي، بیا ته مقدر کړي په دې دنیا کې د عمل او د عمل تمیز هم درته کړی دی. الله پاک فرمای فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. د فجور لارم الله پاک درته خودلې ده، د تقوا لارم درته خودلې ده. او الله رب العالمین فرمای چې په ګناهونو کې څوک خپل نفس او ځان ککړ کی یقینا د قصړې ناکام دي.
او چې چا د ګناهونو نه ځان پاک وساتو خپل نفس پاک وساتو الله فرمای یقینا د قصړې کامیاب دی نو د ګناهونو لار دا د جهنم لار ده د تقوا لار دا د جنت لار ده نو په دنیا کې زما اوستا وړاندې مشقت پي ماوتا وایو دا یو قانون دی پابندی ده چې ماوتا دا غي پابند یو هغه دین اسلام او شریعت دی په دې باندې ژوندۍ تیرول دا د مکاره د پابندۍ ژوندۍ خدا ته کم طرف رواني جنت طرف ته او که د خپل خواهش او د سانتیاګانو او د خپل نفس پرسته او خواهش پرسته به رواني نو په دنیا کې خدا ته آسان ښکاری خدا د جهنم په لار باندې رواني نو د دنیا د ژوندۍ چې دا انتهایی مختصر ده او پدې کې الله رب العالمین د عمل مقرره کړی ده او د نیک او د بد عمل تمیز را کړی دی نو پکار دا چې د خپل کامیابی سوچو د الله رب العالمین د رضا او د جنت د حصول او د نعمتونو د حصول فکر وکړو